بابا بی بی فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا ته نبی علیہ السلام فرمای چې ماسخوتن ادکیږي دری دیر شپیری سبحان الله دری دیر شپیری الحمدلله سلور دیر شپیری الله اکبر وایا ال بیا ادکیږي دا تعالی د ډیرو وینځونه بهتر ده دستا د پاره لویه ګټه ده بی بی فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا خوشحاله شول بس ما تا دا منظور دا علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمای بی بی فاطمی مبارک شه تللی د دنیا د پاره وی او راتل دی په آخرت وکړل ګوره غټه سودا دی وکړل دی بداوی نن هغه په تسبیحات فاطمه باندې مشهور دي د بی بی فاطمی تسبیحات دغه دومره په پابندۍ ویلي دي چې نن دا په تسبیحات او فاطمه باندې مشهور دي چې دا د بی بی فاطمی رضی اللہ تعالی عنہا تسبیحات دي نن دا د اغي په نوم باندې یادېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د آخرت ګټو ای د دنیا ننشته ای د نن بی بی فاطمه دنیا کې نشته څومره لویه ګټه د آخرت وینځه د دنیا ګټه او د آخرت ګټه وړله څومره لویه سرمایه حاصله کړله حدیث مبارک کې راځي چې کله پولیسرات باندې خلق تیریږي او بی بی فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا په پولیسرات تیریږي نو آواز بوشي فلان فلان آوازونه بکیږي ټول خلق با آواز اوري وی با ټول خلق نظرونه ښکته کوي فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا په پولیسرات تیریږي ټول نظرونه ښکته کوي ټول خلق به نظر ښکته کوي څومره د آخرت لویه ګټه چې وفات کیږي وصیت کوي علی رضی اللہ تعالی عنہ تو وصیت کلک لیکي علی رضی اللہ تعالی عنہ زما جنازه به د شپې اوچته ما په وجود باندې د غیر محرم نظر نه دی پرېښی نو زما جنازه به د شپې اوچته زما جنازه به د شپې اوچته ځان له ګټه وکړله خو د آخرت ګټه وکړله بی بی فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا خو وفات شوله علی رضی اللہ تعالی عنہ نه چا تپوس کوي بی بی فاطمه څنګه وه دی بی بی وه که نه خوش قسمت بی بی دی ښه چې خاونې د مرګ نه پسو مدح کوي اوس خو چې وفات شي خاون وایي ښه ده چې خلاص شومه دی خو تنګ به یې نو ځکه به داسې وایي نو علی رضی اللہ تعالی عنہ به فرمایل وی بی بی فاطمه د جنت یو ګلو د جنت یو ګلو وی بی بی فاطمه د جنت یو ګلو هغه وفات شول او علی رضی اللہ تعالی عنہ به وی بی بی فاطمه د جنت یو ګلو هغې ذکر به یې کو وی دا د جنت یو ګلو دومره تینا علی رضی اللہ تعالی عنہ خوشحاله لاړ بهر صورت ګټه د آخرت ګټه ده لقمان حکیم بتاسو پیژنې ډیر اوخیار شخصیت تیر شوی ډیرې وزندارې خبرې کوي وی ما د انبیونا ما د پیغمبرانو له لقمان حکیم سے وی اته خبرې زده کړي دي د انبیو نه مې زده کړي دي که دا اته سړي کې راغلي د بجون بدل شي وی اوله خبره ما د انبیو نه دا زده کړې ده چې اذا